पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। खुनालो बांधे जमीन पर मशर बांधे जोएम अफरीन शाह او د دې ملک سالمیت په دې خبره کې دی چې دا کوم سړی چې هغه په قید نمبر 104 باندې مشهور دی نو د دې ملک سالمیت د هغه په رهایه کې او د هغه په ژوند کې دی دا یو خبره نه واورئ د هغې غټ دلیل دا دی د هغې غټ دلیل دا دی زه د پاکستان ټولو ادارو ته وایم زه د پاکستان ټول واکمنو ته دا وایم چې تاسو په حق پرورۍ باندې دا عقل ستاسو سر نه رانغی چې دا ټول قوم کوم ځای ولاړ دی او موږ کوم ځای ولاړ یو چې څنګه تاسو ته پته ده تقریبا چې دا اتمه میاشت روانه ده چې زموږ الیکشن شوی دی د حق غرضې نه زموږ احتجاجونه شروع دي دا په څه کې شروع دي په څه دا ملګري راغونډېږي او په څه دا ورکران او یو ځای بل ځای ته راځي د دې وجې چې زموږ لیډر عمران خان په جیل کې پروت دی بی ګناه پروت دی څنګه چې شاهد خانوي آئین او قانون هر یو شی ختم کړی دی او د هغې باوجود زموږ چې بله رسکمه د اسلام آباد ته تګو دی چوک ته تګو هغې کې زموږ د حلقې کسان هم گیر شوي دي زموږ ملګري هم گیر شوي دي تشدد هم شوي دي زموږ په ملګرو د پاکستان تحریک انصاف په ورکرانو باندې هر ځای تشدد هم شوي دي مشران چې دي د پارټۍ ټولو د عمران خان په نوم مراد خوړلي دي نن عمران خان په سخت او په جیل کې دی یو لیډر مو نه لیدو یو کس ونه وته چې هغه تحریک لیډر وکړي څنګه چې د عوامي نشر پارټۍ بیگم نسیم ولی خان چې دې تحریک چلولی او خپل خاوند دا لیډرشپ ټول آزاد کړی نن په تحریک انصاف کې یو لیډر نشته زما اعتراض صرف په دې خلکو باندې دی ولې دا خلک نه روزي دلته به چې عوام به راوباسي ځان سره به بوځي نو هلته به څوک KPK هاوس ته لاړ شي څوک په کوم خوا لاړ شي دغه ته چې ورکر په ډاډه پاتې شي موږ دا مطالبه کوو زه نن مطالبه د خپل MLA او د MPS نه دا کوم چې موږ ته اعلان وکړي چې یو کس کوم لیډرشپ ته راوځي دا اعلان وکړي چې موږ تحریک چلاوو او موږ به تر اخر حده پورې یا جیل یا تخ یا تخته کېږي باندې ملګرو زه خو چې د کوم وخت نه په خبر پیښ شوی یم نو ما په دویم چې په پاکستان کې نه چې په ټوله دنیا کې داسې حالات موږ نه دي کتلي کوم چې دې وخت کې په پاکستان کې روان دي د حضور صلی الله علیه وسلم وینا ده چې په جنګ کې د دشمن بچو ته او زنانو ته بس نه وایي او مشرانو ته او تاسو وګورئ په دې دور کې چې څه روان دي زما په خیال دا په تاریخ کې کله هم داسې نه شوي دې بې غیرته حکومت چې کوم کارونه شروع کړي دي تاسو وګورئ په سند کې په پنجاب کې زنانو سره چې کوم طریقې سره تشدد کېږي او په کومه طریقه هغوی نیسي او بوځي نو زما په خیال چې دا خو زما په یاداشت کې خو نشته ما خو کله داسې نه لیدلی او نه به تاسو لیدلي کوم کارونه چې دې بې غیرته حکومت وکړل او کوم دې بې غیرته اسټابلیشمنټ وکړل زه خو وایم دا خلک وایي چې پاکستان ایسای چې دا په 1 نمبر ده زه هم دا په 1 نمبر نه ده په 100 نمبر هم نه ده دوی که پوهېدلو نو دوی به د ملک غم کړو نه به د PTI غم کوو نه به د بلې پارټۍ غم کوو دوی که پوهېدل نو دوی به د ملک لپاره داسې خلک راوستو که د عمران خان نه خو نو موږ به وایو چې یاره دوی دا ملک دوی کولی شي او موږ به منلي وو سره محنت ته د هغوی جذبې ته د هغوی ولولې ته سلام پیش کوم تاسو لګیا یې په ریګولر بیس باندې ستړي کوئ متواتر نان سټاپ لګیا یې د څه دپاره عمران خان دپاره د امن دپاره د دې وطن د خوشحالۍ دپاره د پاکستان دپاره راتلونکي وخت چې کوم دی دا به ګواهي کوي د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ما ته بل جومات وښیې چې هغه دا جدوجهد کوي
دون زورور خلقو خلاف ودریدل دلته کې عبید خان وایي منګه لیډرشپ پوره نه کوي د دې صوبایي حکومت څونه مشندري چې دا په زور باندې استعمالول دا د کمزوره سړي کار نه دی ته وګوره دې جذبې ته زمونږ اوس هم وروڼه پراته دي په جیلونو کې اوسه پورې تم لګیایي تاریخونه ګڼ کې یو په یو چې کوم ملګري دي هغه ستړي کوي هغه تکلیف هم ډېروي هغه د پاچا دپاره قرباني ورکوي عمران کو رہا کرو رہا کرو عمران زندہ باد عمران زندہ باد عمران تیرے جان سے بے شمار عمران تیرے جان سے زمانو پدی ٹائم کی پدی ملک کی غیر اعلانیہ ماشاءاللہ دا بلکہ ظفر جسے بوئی زمان پیدائش نے پس ما خدا سے حالات نہیں لیدرے یقیناً چھ ماشاءاللہ گانے تیری شوی دی خود چاپکور کی داغی پا زنانو لاس ندوشت شوی دا چاپکور کی داغی پا معشومان لاس ندوشت شوی دا دومره بے غیرت حکومت تے دا دومره بے ایمان حکومت تے شاید پدی کی مسلمانیم نشتا اور نہ پدی کی غیرت و ایمان شتا چھ دی نن چکم دی دا آئینی ترمیم دا پارا دا پاکستان دا امنیگانو دا پاکستان دا سینیٹرانو بچی تختی و غیبان ظلم و جبر کیو دا غیب وقت رکاگی امور و پلاس دا غیب ویڈیو لیگی و یا ووٹ رکھو یا دا ملا محشوم وجنم تاسو گورے دا خلقوی پلانے بے غیرتو ڈنگلے بے غیرتو تاسو خپل محشوم تا سوچو خدا نخواستا استا محشوم چاپوتو او دا غلق وقت شکیگی او اگر چگی وقتی او تو دا غا ویڈیو گورستا حالت بسی بس لگ پدے بانے سوچو کے دا چې څومره ناقانونیت شروع دی دا آئینی دایره کې راولي چې دا کار بالکل ټیک دی یو کس به زه اوچت کړم د کوره مور او پلار یې وایي ما له مړ راوړه چې ما ته پته ولګي او په ظلم او په بربریت باندې ترامیم کیږي د هغې خلاف دا احتجاج دی څنګه چې تاسو ته پته لګي عمران خان په دې ټایم سره په جعلي کیسونو کې تقریبا د یو نیم کال نه په جیل کې پروت دی خو نن څنګه چې زموږ مشرانو خبره وکړه چې نن د هغه نه یو پلان جوړ شوی دی نن د الله پاک په فضل سره چونکې د هغه په سپانیت دی او د قوم دپاره ولاړ دی ظلم بربریت برداشت کوي نن د هغه په یو کال باندې ټول پاکستان بندېږي زه تاسو ته حراج تحسین پیش کوم چې څونه په تېر وخت کې په تېرو احتجاجونو کې تقریبا نن نه 15 ورځې مخکې یو احتجاج و چې په هغې کې کوم د پاکستان په عوام باندې په پاکستان په دې قوم باندې کوم ظلم بربریت وشو داسې په تاریخ کې چېرته نه دی شوی داسې زما په خیال چې نه په فلسطین کې شوی دی نه په کشمیر کې داسې شوی دی خو زه تاسو ته په دواړو داسې سلوټ کوم چې د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان د قوم بچې دا آواز کوي چې څو پورې په دې ملک کې د آئین او د قانون بالادستي نه راوستې او څو پورې چې خان صاحب په زور زبردستۍ باندې د جیل نه راوستې هغه پورې به انشاءالله تعالی موږ په کورونو کې نه کینو